د ټول نمک کې هلته تاسو ته موږ وښول چې ګاڼی کې د ګنو نه هغه جوس یعنې شربت څنګه وځي، د هغې نه بعد بیا دا کړي ته دا شربت په دې پیپ په ذریعه سره راځي. دغلته یوه غټه ډیګۍ جوړه کړې ده. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم خوږو مینوالو، حسین احمد ستاسو ورور ستاسو په خدمت کې حاضر دی. امید لرم چې روغ جوړ به او خوشحاله به. نن راغلي دلته موږ نن ګاڼۍ ته او تاسو ته ښایو د ګوړه د جوړولو طریقه چې ګوړه څنګه جوړیږي. عام پښتنو ته مطلب دا چې کلیوالو خلکو ته خو پته وي چې ګوړه څنګه جوړیږي، خو بعضې خلک وي چې هغه مسافر وي، هغه د وطن نه بهر وي. دا سپیشل دا ویډیو موږ دا خاص کر د مسافرو دپاره هم جوړو او د ملګرو دپاره چا چې د ګاڼۍ سیل نه کړې تاسو باندې موږ د ګاڼۍ سیل کوو چې ګاڼۍ کې ګوړه څنګه تیارېږي. او په دې کې به موږ د پیړمار سره هم تاسو ملاوهو، د جوګمار سره هم ملاوهو او مطلب دا چې د دې ټولې طریقې موږ تاسو ته ښایو. موږ سره اوسئ. کو چېرته تاسو زموږ په چینل باندې نوي یې مهرباني وکړئ زموږ چینل لایک کړئ، سبسکرایب کړئ او بیل آیکن یعنې घंटी هم دباو کړئ چې تاسو زموږ د نوې ویډیوګانو خبرتیا په اسانه باندې ملاویږي. راځئ چې اوس شو دوباره ګاڼۍ ته. السلام علیکم. وعلیکم سلام. څنګه حال دی جناب؟ طبیعت دې ښه دی؟ دا دواګانې لاول خو راته خپل نوم وښایه جناب. زما نوم شورګل جي. شورګل. ښه دا پور پخې ته؟ ښه جي دا څونه وخت کې پخېږي دا پوره؟ دا په باندې په 2 غنټې کې. په باندې په 2 غنټې کې؟ ښه ښه. او تو پسې دا اور څونه وخت به بلې؟ دا په باندې 2 غنټې. په باندې 2 غنټې وبلې. تا ته پکې څونه مزدوري ملاویږي دلته بیا؟ 2 سیره جي. 2 سیره ګوړه ملاویږي. د ورځې څونه پورونه ته پخې؟ د ورځې کله 2 پاخه کم کله 3 پاخه کم. اکثر ملکونو کې مسافر دي دا په ډېر ښه لګي دا جوګ او دا ګاڼۍ او دا پیړه. نو دا به تا هغوی ته څه پیغام ورکول غواړې مسافرو ته؟ دغه پیغام ورکول غواړم چې خدای پاک دې هغوی مدد وکړي. امین. خدای دې کامیاب کړي. امین. او بس زموږ دغه دی چې دوا سلام به پرې وکړو. ښه جي ښه. او خدای دې ښه لري او خدای دې بس ګلې ګلدار لري. ښه. د اخیر تقریبا تاسو څو پیرې اخلئ؟ او جی ښه جي ښه. مطلب اصلي خریدار چې یو دلته اخلئ ښه بیا خرابوي. ښه تاسو ته ملګرو ستاسو په علم کې اضافه کوو چې کله کله خلک وایي که نه وي دا ګوړه خرابه ده، دا ګوړه صحیح نه ده. دا د اخري صحیح نه اخیستلی شوې چې د اخري دې لږ په صحیح طریقې سره واخلي او پوی بنیاده مې ته والي که نه نو بیا ګوړه ډېره صفا هم راځي او ډېره ښایسته ګوړه راځي او چای هم مزېداره وي د هغې. اصل کې خو خلک چې کوم دی د چینو چای څکي خو د ګوړې د چیو چې کوم خوند دی او کومه ذایقه ده نو د هغې خو په دنیا کې مثال نشته دی. او ګوړه داسې یو شیز دی چې هغه صحت دپاره مضر صحت نه ده. چیني تعالی نقصان در کولی شي خو لیکن ګوړه چې کوم دی دا اوریجنل قدرتي شیز دی، دا د ګنو له شربت نه جوړیږي نو دا چاله نقصان نه ورکوي. السلام علیکم وروره. وعلیکم السلام. د ټول نه مخکې خو تاسو موږ ته خپل نوم ووایئ. زما نوم جوهر شاه دی، زه د مټې لیکیانو اوسېدونکی یم. د ګوړې د سپینوالي دپاره خلک زیاتره رنګ کاټ اچوي، چونې پکې اچوي، رنګ رنګ مطلب دا چې څیزونه پکې اچوي. تاسو د دې باره کې موږ ته ووایئ چې دې کې څومره حقیقت دی؟
هم د حقیقت نه سترګې نه پټېږي دا بالکل یو حقیقت دی چې دا شی شروع دی دلته کې بلکې په دې ایریا بلکې زیاتتر زموږ په کیپي کې چې دی دا شی شروع دی د دې مخنیوي دپاره څه داسې اقدام ستاسو د چینل په ذریعه به دا رسي دا خبره چې دا پروګرام څوک وګوري او ووایي چې مثال خبره ده دا پروګرام مونږ وکړه او یو انټرویو پکې داسې مونږ په خپله حکومت ته ریکویسټ وکړو یو قسم لکه سوچو کې دا هو اعلی حکامو ته پکار دي چې په دې باندې اکشن واخلي زموږ د خپل خپلوان یا دلته کې دا کم کسان چې دا خو لا گزاره کوي که داسې لاندې لاړې که نه لاندې ورپسې نو هغې کې دا خلک زیات دي چې لکه ګاڼی مخکې وګرځي ګنې کچۍ نو هغه د چونې نه اوس نورې نامې دي مړه مالې هغه نامې هم لا نه راځي او دغه د یوریا خورې مې اورېدلي د سر په پورې اوه دا څه وایي دا څومره مضر صحت شی دی نو مونږ به ستاسو د چینل په ذریعه مونږ هم خپل ځاني یو ریکویسټ وکړو یو دغه به وکړو چې یاره حکومت ته چې دا خبره مطلب دا چې حکم بالا ته ورسي تاسو دا مطلب دی د دې څه مخنیوي وشي که زه اوس مثال رنګ کارډ نه اچوم او زما بل ملګری رور به یې اچوي صحیح ده زما ګوړه نه خرڅېږي د هغه په ښه ریټ خرڅېږي موږ دا اورېدلي دي چې کوم سړی د خپل خاندان دپاره د خپل کور دپاره د چو دپاره ګوړه جوړوي که نه په هغه پور کې هغه بالکل اسم نه اچوي رنګ کارډ نه اچوي او د ریټ دپاره نو آیا تاسو دا منډی والا مجبوروي که دا دوکاندار مجبوروي که دا څه وجه ده دا څه قصه ده نو خو بس هغه څنګه وایي چې خلک رنګ ګوري خوند نه ګوري که نه اصل مسله دا ده منډی والا هم چې ته والا مطلب دی چې بغیر رنګ کارډه ګوړه یوسي هغه په مارکیټ کې پیسې نه کوي او د رنګ کارډ والا کوي ځکه چې رنګ سپین رنګ کارډ خو لکه سپینوالي دپاره خلک استعمالوي ټیک شو د دې مخنیوي به څنګه کېږي چې دا موږ ته ښه پته ده چې دا زهر دي او بیا موږ مطلب یو مسلمان رور یو پښتون رور موږ مطلب دا چې راوالو یو 100 روپو دپاره موږ دا زهر په دې ګوړه کې اچو او دا به هم څوک څکي څوک خو به خوري څوک به سکي څوک یې کاوې سره مطلب دا چې خوري که نه څوک یې چیو کې اچوي دا ویډیو به مسافر وړم ګوري بهر ملکونو کې تاسو هغې له څه پیغام ورکول غواړئ څه دوا سلام څه په زړه مونږ زیات لومبیګان چې دي دا خو مطلب دا چې مسافر دي او دا ګاڼې هم کړي دي زیاتو پکې تا اورې موږ به ته سپیشل د ټول قام دا ړخه د دې ګاڼي مارو راړخه دوا سلامونه ووایي ډېره مهرباني الله مو خوشحاله ساته دا چونه او دا رنګ کارډ تاسو منډی والا مجبوري چې دا پکې اچوئ که نه په خپله خوښه پکې اچوئ مجبوري که نه هغوی دمه چې ګونګروګان ور یو شی واچي او بس میدان ته وځي نو څنګه ملګرو خبره پکې ډوي طرف ته لاړه ښه خبره شاته لاړه نو بس هغه الله ته نه ګوري که نه که هغه ځای یادو که نه هغه ورته رامخکې کېده نه دا شی به نه اچي ستاسو بهر څوک مسافر شته او زما په خپله دوه زامن دي کوم ځای کې دي ملیشه کې کم ملګري په ځای ورسره ټولو باندې دوا سلام دي ښه وعلیکم السلام انشاءالله چې دا ویډیو به هغوی ګوري نو امید دی چې دا سلامونه د دې کاکا زامنو ته مو رسېدل ښه میرزي بی دا راته و چې دې پور کې څونه وخت دی اوس دا به څونه وخت کې پخېږي تقریبا له 20 منټه پکې شته دی کې اوس او دې اوس دغه وکړو که نه دا غولۍ ماتې کړې دي پوره خلک چې وایي پور غولۍ ماتې کړې که نه نو هغه دا وخت دی ښه جي ښه دا اوس په کوزېدو دی دا اوس په کوزېدو دی ښه چې تاسو موږ ته ووایئ که نه چې د کوم شیز کې د غټ تال شان دی دې ته څه وایي دې ته کړۍ وایي دې کړۍ کې شربت راواچولی شي او بیا پکې مطلب دا چې دا اورو پسې بلیږي که نه او دې حده پورې ورسي او دې سره بیا چې کوم دی دې نه بعد دې طرف ته دې کې راپرېوځي که نه دا ګوړه راوړل شي دې ته څه وایي دې ته اتره وایي ښه دا ګول شان تیاره چې کوم ده که نه دا اتره ده او دا خورین دی مطلب دا چې دا خورین دی دا ګوڼه تاسو پخپله تیار کړې وي که ترکاڼ باندې تیار کړې وي دا ګوڼه ترکاڼ تیاروي ښه جي ښه دې کې اوس دا چې کوم وهي که نه لرګې او هغې ته هلته هغه خوله شان اچولې ده دې ته په پښتو کې ګوڼه وایي ټیک شو دا ګوڼه ده د دې د مکس کولو وجه دا څه وجې باندې ته دا مکس کوې څه راپرېږدي سلیخ راپرېږدي شګه نه کېږي څه پې کېږي ښه دې سره دا ګوړه شګه نه کېږي یعنې ښه اواز یې وله ورکړلو او هغه راغی جوګي مام راغی دلته او اور یې بند کړلو ښه احمد جان بھائی اوس موږ ته ووایه که نه چې دا پور خو تیار شو ماشاءالله او بوی او خوشبوی هم ډېره مزېداره ده ماشاءالله اوس به د دې نه بعد څه کوې ته دا به د دې د کړي نه به اوس دا اترې ته به راچې دې ته اتره وایي که نه او دا په کوم شي چې راچې دې د دې نوم راته لږ وښایي دا څه شي دی سمسه دا سمسه ده ښه جي ښه لکه عام پښتو کې چې موږ کومه سمسه په دا کټوۍ کې وخو خو دا غټه سمسه ده دا غټه سمسه ده ښه جي ښه دا اوس په سمسه راړی دی اترې په سمسه راړی دی اترې ته راړی ښه جي دا اوس ګوړه شوه
خجی دا اوس تاسو دا کړي خالی کړلو کنه یا دې کار ختم د کړي کار ختميږي تاسو چې لاس کې دي ته سوي ته چاریږي ورته وي کنه دا چاریږي دي کې سره پاره وهي دا یا خي صرف چې دا یا خشي دې کې دا شربت چې کوم معمولی دا ور سره ګډ شي دا مکس شي خجی خخا دا ور سره ټیک شي خجی خا یا هم شي خجی خا او دا ور سره برابر په چاریږي باندې دا یخیږي ما او دا بیا راټولو راټوله هم په دې باندې د چاریږي په کې دا مطلب دا چې دا خوبي ده خخا او بعضې نیم خلک په غني باندې چیټ ځان لنیسي ماشومانو له د هغه طریقه هم په کې تاسو کتلی شئ جي په غني باندې ماشومانو له چیړو نیولی شو دې وړو هم ځان له چیړو نیولو ځکه چې واړه د غني باندې را چیټ دا ډېر په شوق سره خوري دی لاړ شابه ځه کورته ځه کورته ځه خاجي تقریبا دا ګوړه چوس راټولي که نه د دې باندې څومره ټایم لګي تقریبا خاجي ښه دا چې یخه شي بیا راټولیږي دې کې تاسو ته دام لږ ویلی شئ د یو پور کې څو کیلو ګوړه وي تقریبا 100 دړۍ ګوړه پکې وي 2 منه مې وي ښه جي 100 دړۍ ګوړه پکې وي ښه جي ښه دا ټینګه شوه دا ګوړه دا به دوی په تامکش باندې راندي او داسې دغسې به دا راټولېږي دغسې به راټولېږي یعنې که دا اوس ګوړه ورته واره مطلب ګوړه راټینګېږي مسافر تاسو دا ویډیو ګورئ تاسو به خپل کلي یادونه تازه کوئ او نن سبا دلته ګوړ موسم دی ګوړې جوړېږي تاسو دا کتلی شئ او خوند ترې اخیستی شئ شربت چې په کړۍ کې راواچولی شو او بیا پخېږي او تر چکی کولو پورې په دې باندې ټوټل څونه وخت لګي تقریبا 3-4 غنټې لګي ښه جي ښه جي او یو بل تپوس د کوم چې شربت چې کوم دی که نه تاسو ته دې اندازه معلومه وي تاسو په دې کړۍ کې څونه شربت واچولو دا د ټیم په حساب باندې وي د ټیم ناپي په دې یو کړۍ کې تاسو 15 ټیمه شربت واچولو د هغه 15 ټیمانو نه بیا تقریبا چې داسې 100 دړۍ که نه 19 دړۍ یا 22 دړۍ ګوړه ترې نوځي مطلب په لنډو الفاظو کې تاسو ویلی شئ چې یو ټیم شربت نه یو دړۍ ګوړه وځي تقریبا دا ګوړه راغونډه شوه لاس کې چې ګوړه راوالي نو یا ته 2 چکې وکړي یا 3 چکې وکړي ښه ګوړه لاس تیزي ګرمه ده ښه جي ښه او کنه مسافرو ته وایي چې دایګل ته هم مزه وکړي طالبانو دلته د اوبه ځان سره ګدلې دي په دې کټوۍ کې خاورینه کټوۍ کې او په دې کې لاس ګنده کوي او بیا چې کوم دی چکې ته جوړوي دا ګوړه تیاره ده جي اوس چکې کېږي ښه ډېره دا چکې جوړي دا چکې دا ګوړه چکې شوه ټوله او ټول پور چې کوم دی دا تیار دی بالکل او دا ګوړه تاسو کتلی شئ دا ګوړه اوس بالکل وچه شوې هم ده دا به دې نه بعد دی بیا بوجۍ کې اچي او چې بوجۍ کې واچي دا د 1 ورځې یا 2 ورځو چې څو کورونه جمع شي بیا به منډۍ ته وړي او هلته به خرڅ دپاره به بیا وړي او چې چا کور دپاره ځان له نیولي وي نو هغې به خپل کور ته یوسي او ځان له به سنبال کړي جی ملګرو نو دا و د نن ویډیو تاسو سره موږ شیر کړه د ګوړې په باره کې چې ګوړه څنګه جوړېږي نو امید لرم چې تاسو به خوښ شوي وي هسې خو خلکو په ګوړې باندې ډېر ویډیوګانې کړي دي خو موږ په ګوړې باندې داسې یو ویډیو تاسو ته وکړه چې تاسو به ګوړې باره کې ټول معلومات حاصل شوي وي نو امید لرم چې دا ویډیو به تاسو خوښه شوي وي انشاءالله چې تر بله ویډیو پورې به موږ له راکړي اجازت خپل ځان ډېر خیال ساتئ موږ په خپلو دواګانو کې یاد ساتئ الله مو خوشحاله او بس ساته ډېره مهرباني السلام علیکم د الله په امان